یو مثال د دنیا علما دغه دوکباز ملګری ورکوي چې ستا یو ملګری یو دوکبازي تا سره دوکه کوي، ځان داسې ظاهروي چې دا ډېر وفادار دی او تا سره ډېر محبت ساتي، ولیکن چې کله وخت راشي نو ستا سره دوستانه دی کټ کي او تا نه وتښتي، او کم چې ستا دشمن دی د هغه سره دی ملګری شي. بعینه دغه مثال د دنیا هم دی. حدیث پاک کې وی الدنیا حلوة خضرة، دنیا خوږم ده او شنم ده. شنه ده، سترګې ورباندې خوږېږي، سترګه ورباندې مینه کوي، خوږه ده، زړه ورته میلان لري. ځان یې داسې درته ښکاره کړی دی چې ته په ځان مین کړی او ته په اعتماد کې چې د دنیا کې به زه همیشه اوسېږم. و یو ورځ دا دنیا انسان ته لته ورکوي. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي الدنیا رأس، حب الدنیا رأس کل خطیئه، محبت د دنیا سر د هرې ګناه دی. په دې کائنات کې چې دا څومره ګناهونه کېږي د هغې سر دا د دنیا محبت دی بس. او دویم مثال علما د دنیا ورکوي، وی د دنیا مثال داسې دی لکه یو زناکاره فاحشه ښځه چې مختلف سړي په ځان باندې عاشقان ګرځوي او کور ته دعوت ورکوي چې مونږ کره راشي. خو چې کوم انسان کمعقل د دې فاحشې بدکارې زنانه دعوت قبول کړي او په دې مین شي او د دې د دعوت مطابق دې کره ورشي نو ولته هغه قتل کړي. د دنیا دغه مثال دی بس. خلک ځان پسې کړي را دعوت کوي، وفا چا سره هم نه کوي، په ځان باندې تمکین هیڅ چا ته نه ورکوي. نو عیسی علیه السلام په کشف کې دنیا ولیده، د یو زنانه چې هغه ډېره زړه وه، بوډۍ وه، د هغې په شکل کې دنیا ولیده. عیسی علیه السلام ورسره خبرې کوي، وی تا د څومره سړو سره نکاح کړې ده دا راته ووایه. هغه ورته وایي ما د دومره سړو سره نکاح کړې ده چې د هغې شمېرل دا ګران کار دی، نشم شمارلی. ورته وایي دا راته ووایي چې ته د هغې نه جدا شوې، نو وایي هغې په خپل مرګ سره مړه شوي دي او که نه تاله طلاق درکړې په هغې سره ستا او د دې سړو منځ کې جدایي راغلې ده. دنیا ورته ویل چې نه هغه ما وجلي دي، یو مې وجلی دی او مرا مې وله ماته کړې ده. نو عیسی علیه السلام وویل وا عجبا علی الحمقاء، ای په دې کمقلو تعجب چې دي اوس هم دنیا پسې منډې وایي، اوس هم دنیا غواړي، اوس هم دنیا سره محبت ساتي، اوس هم د دنیا د وجې پلار او مور خفه کوي، اوس هم د دنیا د وجې رور قتل کوي. په دې احمقانو باندې تعجب. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا دنیا به فرشتگان د قیامت په ورځ د یو بوډۍ چې شکل نه به ډېره توری او غټ غټ غاښونه به یو دومره غاښونه به وي چې دا غاښونه به د خولې نه بهر پرتي او تکې شنې سترګې به شنې سترګې مزه کوي د سپین مخ سره، د دې به دا شکل تک تور وي او سترګې به تکې شنې وي، او چې دا څومره د حشرګاه خلک دی هغې به ترې نفرت کوي، مخ به ترې اړوي او وایي به چې دا بدصورته زنانه څوک ده چې دې فرشتو زنځیرونو کې را روانه کړې ده او راکاږي یې. آواز به وشي چې دا دنیا وه، دا دنیا ده وګورئ، دا هغه دنیا ده چې د دې د وجې تاسو خپل درمیان کې یو بل سره حسد کولو، دا هغه دنیا ده چې د دې د وجې تاسو یو بل سره جګړې کولې، حتی چې خپل درمیان کې هم تعلقات د دې د وجې خراب کړي دا هغه دنیا ده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به خدای تعالی امر وکړي چې دا دنیا جهنم ته گزار کړي. دنیا به وایي چې یا الله هغه زما دوستان چرته دي، الله جل شانه به فرمایي چې د دې دنیا غ دوستان د دې سره جهنم ته ورسوي هغه ورګزار کوي.
دنیا داسې یو بیکاره څیز دی. د دنیا مذمت دا متعدد احادیثو کې راغلی دی. یو حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل تیر شو د چیلې مړ بچی پروتو پړسېدلی اوس خاشوی او بدبویي ترې نتله. حضور صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل دې ته وګورئ دا څومره خوار دی څومره ذلیل دی چې څوک د دې طرف ته ګوري هم نه کرکه ترې نه کوي. بیا حضور صلی الله علیه وسلم وایي زما دې په هغه رب په هغه ذات قسم وي چې زما روح زما نفس د هغه په قدرت او یت کې دی. ستاسو په نسبت د چیلې دا مردار بچی دومره ذلیل او خوار نی څومره چې د رب ذوالجلال په نسبت باندې دنیا ذلیله ده او خواره ده. حضور صلی الله علیه وسلم وایي که دنیا د خدای تعالی په نسبت باندې د ماشي د پر او د وزر عمره حیثیت او وقعت لرلې نو په مخ د ځمکه به کافر باندې یو ګوټ اوبه نه ویسکلي. خو دا چې دا دنیا په لویه پیمانې سره کافرانو ته ډیره ورکوي او ډیره ورکړې ده. دا دنیا د خدای تعالی په نسبت باندې څه حیثیت نه لري ځکه هغې